بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو منګه پرون سبق کې خبره اتره شروع کړې و د خاص په اولنی حکم باندې دویمه تفریع وا او په ټوټل د خاص په دوانو حکمونو باندې پنځمه تفریع وا. منګوي تفریع د خاص په حکم باندې خاص حکم دارې چې خاص په مخصوص ته قطعي تور باندې شامل وي. نو منګه یو مسله ده چې د احناف او د شوافیو مختلفون فی ده او هغه مسله هغه ده چې را خلع د څه شری زمونږ باندې خلع دا طلاق ته او د دین ورستو بل طلاق واقع کړي شي. امام شافعی رحمت الله علیه فرمای چې خلع دا فسخ ته او د فسخ نکاح ورستو بل طلاق نشي واقع کړي. دا فسخ ته او د فسخ نور بل طلاق نشي واقع کړي. دا اسانه خبره ده. امام شافعی منګ وایو چې الله تعالی ذکر کړی دی الطلاق مرتان، بیا باغی به ورستو د فدیه خبره ذکر کړی دا او ورستو به ذکر کړی دا فإن طلقها. نو وایو دلته دا فا لفظ خاص ته، فا لفظ خاص ته او خاص د خپل معنا لپاره وځ شوی. نو موږ وایو دا فا دا خاص معنا چې په خپل مخصوص باندې راکې هغه دغه تعقیب مع الوصل له او د فعل تعقیب معنا به حل سیږي چې فعل ما بعد په ما قبل باندې مرتب وي او ما بعد د فاتنن دا طلاق په نو دا خلع ته دا هم طلاق ته حساب کړه. خلع ته طلاق حساب نه کې نو بیا د فا لفظ خاص په پای باندې عمل نه راځي. پوه شئ. امام شافعی رحمت الله علیه وی چې دا خلع ده نو دا به په مېس کې جمله معترضه ده او دا فإن طلقها دا وی راغله د طلاق مرتان نو وسو و مېس کې بګي دغه خبره چې دا د خلع دا خبره ده نو دا جمله معترضه ده او جمله معترضه دي چې د عمر لاندې ورسو سره تعلق نه. پوه شئ. الګه پوه شئ به باندې نو دی وی کدا فإن طلقها دا ما بعد درې منګه په ماقبل باندې رب دغه کو مرتب کو او د خلع نه موږ طلاق واغلو نو سرور طلاقونه بشي. دو طلاق به طلاق مرتان کې بشي ایوب فإن طلقها شي او یو ترنده به د خلع ده شي. نو وایي چې دا خلع چونکه مستقل طلاق نه ده بلکې په دې دوه کې داخل ده نو لہذا سلور طلاقونه چرنده نه جوړيږي. الګه پوه شو به باندې په دې باندې پوه شو وای کنه. اوس دا خبره نه ده چې دا خلع مستقل طلاق ده او دا درې او په دوانو طلاقونو کې داخل ده په دوه طلاقونو کې داخل ده. الله تعالی طلاق له جید په پیری برابر خبره ده کله دوانه په لفظ د طلاق سره کې یو په لفظ د خلع سره یا دوانه په لفظ د خلع سره خدغه دوه طلاق دي. و ان طلقها کچاري قضل دریم طلاق ورکو و دا دریم طلاق ورکو مخکې دوه ولا په خلع سره ور کړی یا یو سره په خلع سره ور کړی یو سره په صفال بازو ور کړی. پوه شئ. نو په دې باندې دوه اعتراضات د وشول. یو اعتراض دار چې لکه دا فإن طلقها سره قضا مغلظه کیږي کنه چې کله درې طلاق ملاو شوندې خزه دا خزه سګي مغلظه کیږي. نو استاره دې تقریر نه خو بیا دا خبره معلومیږي چې دوه طلاقونه دې سړی ته دوه طلاقونه به سړی ورکی او یو به خلعي نو درې طلاق شول. نو د مغلظي د پاره دا خبره ضروری ده چې دوه ورته صحیح طلاق ملاو شوی یو ورته پسې ملاو شوی په خلع کې ملاو شوی. الګه پوه شو به معنی نو دا هغه زنانه کوم چې مغلظه ګرځي د دې لپاره به شرط دی چې دې ته درې طلاق ملاو شي خو درې طلاقونه ورته څنګه ملاو شي یو ورته خلع ملاو شي او دوه ورته ملاو شي طلاقونه ملاو شي. نو موږ ورته وې کنه بابا چې دا خلع مستقل طلاق نه لري او دا اعتراض به حالت لو چې کله موږ دا خلع مستقل طلاق ومنله. پوه شو به معنی الګه په دې خبره باندې پوه شوي. ها دویم دا خبره ده دویم دا اعتراض ده چې لکه د دین خو بیا معلومیږي چې دا خلع د طلاق نه ورستو برازي او خلع د طلاق نه مخکې نشي راتله. مطلب د خلع لپاره د طلاق ضرورت ده ځکه چې الله تعالی الطلاق مرتان او به ورستو بیا خلع ذکر کړل نو د خلع لپاره الاول مخکې طلاق پکار ده. کچا خلع وکړل او طلاق مخکې نور ګندل خلع نه کیږي. الګه پوه شوي. نو موږ ورته دا خبره وکړه کنه چې خلع مستقل طلاق نه لري کدا مستقل طلاق وینو بیا به دا خبره کولې. نو موږ دا خلع مستقل طلاق نه منو بلکې موږ وایو چې دا خلع په دې ضمن طلاق مرادان کې جنده داخل دي. الګه په دې خبره باندې پوه شوي.
نو په دې خبره باندې غوې او دا ټول چل ول بهالي چې کله منګه فامساکم بمعروف او تسریح باحسان د تسریح باحسان مراد منګه د خذ رخصت دل واخلو کله تسریح باحسان مراد منګه طلاق ثلاث درې نمبر طلاق واخلو نو بیا با دا قسم نشته بیا خو به په خله ته ضرورت نشته دغه په تسلیم به احسان سره دریم طلاق واقع شو کنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نے سړی ته پوښتنه کوم چې تسلیم به احسان څه مطلب دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دریم طلاق ولورږي یعنی یا پر خودل په خسته طریقې سره نه پر خودونه څه مطلب دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دریم طلاق ولورږي نو بیا به دریم طلاق او تسلیم به احسان ثابت شي او دا ثابت کړی صاحب تلوی علامه تفتزانی رحمت الله علیه وګوره دوست وعلى هذا التقرير پر تقریر باندې ان دفع مندفع شول ختم شول ما هغه ثقيله چويل شو انه يلزم لازمي ردينا ان يكون الطلاق الذي چوي هغه طلاق بعد القول چوي قلنا فقط حكمه عدم الحل چې دا هغه طلاق حکم صرف دی عدم الحل للذي ليس كذلك واذا دغه شان نه څنګه الګه پوښوي الګه پوښوي په باندې چې وای د دین خو بیا دا خبره لازم شولا چې هغه طلاق چې بای باندې خزه مغلظګي نو دا غیر لپاره دا خبر ضروري ده چې دوه طلاقونه یو په کیسه خلعوي نو ادات اعتراض بهر راتل چې کله منګه دغه مستقل طلاق واغسته خلع منګه مستقل طلاق واغسته خلع مستقل طلاق نه لري لکه په خبره باندې پوه شوي ذم اعتراض وانه يلزم بشك لازمي غيرنا الا يكون الخلع چې نه به داخله الا بعد المرتين مگر د دوه طلاقون ورستو چې اول طلاق ملو شي لا ورستو بیا خلع جایز ده چې اول طلاقون شي نو خلع بیا نه کیږي نو دا اعتراض بال راتله چې کله خلع ما سو واغستله او خلع موږ مستقل طلاق نه بلکې به مخکې دوه کې سره مندرج دي عملا بقوله تعالی تبارک عمل شي الله تعالی به قول فإن خفتم منه ولكن يريدون لیکن وارد کی بری باندې اعتراض او دا وارد کوم کې څوک ده علامه تفتزانی رحمت الله صاحب التلوی دوی ان هذا كله ولا طول خبره حلبا انما يسو سيگيبا اذا كان التصريح بالاحسان چې کله تصریح بالاحسان مطلب اشاره وی الی ترک المراجعات ترک مراجعات چې دا سره د خسته مراجعات پری کما حررت لك څنګه چې ما ولیکل و اما اذا كان اشاره الى الطلاقه الثلاثه او کچرتی د تصریح بالاحسان ته اشاره وی دریم طلاق ته علامه رویا عن النبي صلى الله عليه وسلم لکه چې روایت کړی شوی نبی علیہ السلام نه انه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کړه چې تصریح به احسان څه شی نو انه قال پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایا الطلاق ثالث چې دا دریم طلاق ده فحين يريد يكون قوله تعالى فإن طلقها بيان لذلك نو بیا بر دریم طلاق ده او تصریح به احسان نه واقع شي فإن طلقها بدا صرف د بیان د واقع د پر راغلی یعنی دلیل بیا دریم طلاق نه مراده واښوي ولا تعلق له بمساله القول اصلا او د دې بیا رسنه اړو د مسلې د قول سره تعلق وینو فيكون المعنى نو معنا بدا شي ان بعد المرتين چې کله سړی ولګي دوه طلاق ورکی وي خجله نه اما امساك بمعروف بالمراجعه یا خود ځان سره ول به خسته طریقې سره چې دا سړی ولګي او د خځې ته رجوع وکي او تسریح باحسان یا پر خودلی په خسته طریقې سره بالطلقه الثالثه چې دا سړی ولګي او د خځې له سوم طلاق ورکی دریم ورکی فإن اثر تسریع بالاحسان دغه اثر د تسریع په احسان سره فإن اثر تسریع دغه چې اثر کړه تسریع بالاحسان فطلق اثر نو طلاق ورکودرم فلا تحل له من بعد الايه هذا خلاصه ما قالوا واذا خلاصه رقم چې علماء کرام ویلي والبسط في التفسير الاحمدي او تفصیل په کوم ځای کې ده په تفسیر احمدي کې یا لکه تاسو پوه شئ ته په چلول باندې د خپل کتاب د تاسو باندې اخلي وزادانه واخ لیدا تفسیرات احمدیه یا لکه تاسو په دې خبره باندې پوه شئ وس بل مسله دا خو د پرونی سبق هغه لګ پاتې شو پکې نوې سبق دا دی چې لکه د خاص په اولنیو کا معنی درېمه تفریدا او په مکمل سوم نمبر دا شپږم ده یو دا خبره چې وخت خپل نکاح کولای شي په خپل کنه شي کولای بالغ عاقل جنې ده نو زمونږ په نسبت باندې عاقل بالغ ده او چا باندې مینه ده یا چا سره تعلق ته نزيد وسره پوه شئ امام شافعي رحمت الله علیه وی چې دا جنې د خپل پلار د نکاح د تر د اجازه نه بغیر د چا سره نه شتله دې ته ویل کېږي مفوضه ځان په خپل باندې حواله کوونکی او مفوضه چې پلار یا نکاح دا حواله کړي زمونږ خبره دا اوس چې کوم مثلا بیانو دا د مفوضه په اړه کې دا مفوضه زمونږ د امام سے په باندې مفوضه نکاح رسن نړو صحیح دی نو پوه شئ
لکه په دې خبره باندې پوه شوي ها مسله چې اوس مونږ کوم بیانو نو دا به د مفوضي که د مفوضي د مفوضه دي ته وایي چې دا ولی د دې ښځې ولګي او چاله په نکاح باندې دا ښځه ورکي مفوضه یا ښځه په خپله باندې ځان حواله کي نو د مفوضي نکاح د امام صاحب په نیل باندې صحیح نه دی او زمونږ په نیل باندې د مفوضي نکاح سره صحیح دی نو په دې کې زمونږ سره خبره نشته دی اوس دا ده چې لکه یو سړی ولګي یو ښځه ولګېدله یا دغه ولګېدو دا ولی ولګېدو او چاله په نکاح باندې ښځه ورکړله خپله لورې ورکړله خورې ورکړله هر څوک چې ورکړله په نکاح باندې خو یا خو پکې دا مهر مقرر نه کو او یا یې پکې وي چې یاره د دې ښځې دپاره به مهر نه وي یا یې پکې مهر مقرر نه کو او یا یې وي چې د دې ښځې دپاره به مهر نه وي نو د دې ښځه باندې د دې سړي باندې د دې ښځې دپاره مهر مثلي خو لازم دی مهر مثلي خو لازم دی او دی په دې خو څه شک نشته دی خو دا مهر به دې سړي باندې کله به لازم وي دا مهر به په دې سړي باندې کله لازم وي امام شافعي رحمت الله علیه وایي چې څو پورې دې سړي د دې ښځې سره وتغې نه ده کړې د هغه وخته پورې په دې ښځه باندې په دې سړي باندې د دې ښځې دپاره مهر نشته دی مهر مثلي نشته دی لکه پوه شو په دې باندې او امام صاحب رحمت الله علیه وایي چې نفس وجوب په دې سړي باندې په دې عقد سره راغلی دی نفس وجوب د مهر په د باندې پس سره راغلی دی په عقد سره دی خو وجوب ادا یعنی ورکول په د باندې حل لازم دي چې کله دا سړی چې دی دا ښځه دې سړي ته ځان څه کي حواله کړي لکه پوه شو په دې باندې خو چې کله عقد وشو که نه نو د په ذمه باندې څه دا نکاح دا دغه راغله اوس که دا ښځه دې سړي ته ځان حواله کړي خو دا سړی مړ شو نو نفسي وجوب چې دا په د باندې پس سره راغلی دی په عقد سره راغلی او عقد شوی دی که نه نو په دې سړي باندې اوس د دې ښځې لپاره مهر مثلي چې دا سره ضروري دی او که چېرته دې ښځه خاوند نکاح وکړله په نکاح کې مهر مقرر نه کو او یا وي چې مهر به د دې سړي ښځې لپاره به مهر نه وي او دا سړی د دې ښځې سره میلاو شوی لا نه دی او نه ورته موقع د میلاوېدو میلاو شوې ده د هغې نه مخکې دا سړی مړ شو نو امام صاحب رحمت الله علیه وایي چې په دې باندې خو ته مهر مثلي به وي دا سړی به مهر مثلي به ورکوي دې ښځې له ولې به مهر مثلي ورکوي ځکه چې په نفس عقد سره وجوب چې دا په دې سړي باندې راغلی دی خو امام شافعي رحمت الله علیه چونکې وتغې نه ده شوې نو چې وتې نه ده شوې نو دا سړي باندې د دې ښځې دپاره مهر مثلي نشته دی لکه په دې باندې پوه شوئ دلته کې موږ هم په خاص د کتاب الله باندې عمل کوو الله تعالی فرمایي ولا جناح علیکم واحل لكم ما وراء ذلكم واحل لكم ما وراء ذلكم الله تعالی فرمایلی دي چې حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وبنات الاخ وبنات الاخت دغه 15 قسم زنانه به الله تعالی بیان کړي دا نه بعد الله پاک وایي واحل لكم ما وراء ذلكم سازو د پاره حلال کړی شوی دي د ما قبل ذکر کړی شو زنانو نه علاوه کله تبتغوا باموالکم چې کله تاسو د دې طلب وکئ په خپل مالونو سره نو دلته کې با لفظ خاص ده با سره او تاسو ته پرو ما د اوس کړو تاسو چې دویم سایډ منګه حروف سنه سویلی دي نو پای کې حروف جارو کې ټول نه لولنه حرف با ده ا د با ټول نه لولنه معنی بتا د لیکلي الباء للالصاق دا لیکل لګره اوس به خبر آسان ده الباء للالصاق الصاق ولګي په وس کېدو تا یو ځای کېدو تا الصاق څه دی ولګي په وس کېدو تا نه انتم تغو باموالکم معنا راشولا چې تاسو د پاره د خزي حلال کړی شوی دي د دې نه علاوه او کله چې کله تاسو د دې طلب کوئ خدا طلب په دې صورت کې چې دا به د مالونو سره ملصق وي با چې دا به مالونو سره سوي ملصق بوي نو دا نکاح به هله سي کېږي چې کله په دې کې مہر چې نه داسې شي ذکر شي او کمار د ذکر نه کو کمی ذکر کو هغه وي او چې ذکر نه کو نو په ذمہ باندې به د سوي موجود وي الګه پوه شو به باندې الګه په دې خبره باندې پوه شوي په دې باندې پوه شوي نو مسله سره چې یو خزا چا سره نکاح وکي دا ولی ولګي دا غي نکاح وکي نو یا په دې شرط باندې چې مہر به نه یا په دې چې مہر سره مقرر نشي نو مہر مثلی او بلازم ده او مہر مثلی په کله لازم ده نو امام شافعي رحمت الله علیه چې کله بلازم ده چې کله وتی وشي او زمونږ په حدیث باندې نفسي وجوب بس سره راغله
او وجوب عذاب کله دا په ودی سره یا په مرګ سره لکه پوه شئ امنګ وای چې ځکه چې دلته به اموالکم کې با لفظ خاص ته او لفظ خاص د معنی نه ملصق چې دا بسوي ملصق به دې سره یعنی دا طلب د نکاح چې تکي طلب د عقد چې کې طلب د بوزي چې کې نو دا به ملصق به د سره د مال سره لکه پوه شئ په دې باندې اوس وګورئ دې ووجب مهر المثل او واجبی کې مهر مثلی بنفس العقد فنفس عقد کې بالمفل مفوضه پاسه کې په مفوضه کې عطف على قول سائق او طلاق دا په دې معنی عطف ته وتفریع على حکم الخاص او دا خاص به حکم معنی تفریع ده اي ولاجل ان العمل بالخاص واجب چې عمل په خاص سره واجب دی ولا يحتمل البيان او احتمال د بیان لري وجب مهر المثل واجب دی مهر مثلی بنفس عقد سره من غیر تاخير الى الوطء في المفوضه بغیر تاخير نه وتی ته یعنی وتی ته مؤخر کینو په مفوضه کې وز دا مفوضه له کا مفوضه له نو و ان کان بکسر الواو کته ته په کسر د واو سره شي مفوضه شي نو فالمعنى التي نو معنی دا چې فوضت نفسها بلا مهر چې هغه زنانه چې خپل ځان حواله کړي دی بغیر د مهر نه یعنی خپل نکاح په خپل باندې کړی دا و ان کان بفتح الواو او کته دا شی بس سره په فتحې د واو سره سویته مفوضه نو فالمعنى التي نو معنی بیا شو التي فوضها وليها بلا مهر چې دا زنانه چې حواله کړي د ولی ده بغیر د مهر نه لأن الأولى لا تسلو محل الخلاف والمفوضة دا صلاحیت نه لري چې دا اختلاف محل جوړ شي ولې اذ لا يصح نکاح عند الشافعي رحمۃ اللہ علیہ لکه امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ په نسبت باندې د مفوضي نکاح صحیح دی نو په بنا شوي کنه आवाज نه راځي کنه بھائی وتحقيقه تحقيق سره ان المرأة التي فوضها وليها بلا مهر هغه خدا چې حواله کې دی قزل را ولید ده بغیر د مهر نه او على مهر لها یا په دې شرط باندې چې دې خزل لپاره و مهر نه نو لا يجب المهر لها عند الشافعي الا بالوطء نو امام شافعي رحمه الله باندې په مهر نه لازم مگر پس سره په وتی سره فلو مات احدهما قبل الوطء کچته په دې وو کې یو مرش مخکې د وتینا نو لا يجب المهر لها عند الشافعي رحمه الله عليه د امام شافعي رحمه الله عليه باندې مهر لازمو نه ولې ځکه زه چې وط نه ده شوی لکه په دې خبره باندې پوه شوي وعندنا زموږ په باندې يجب كمال مهر المثل عند العقد في الذمه واجب کیږي کمال مهر مثلی یعنی پورا مهر مثلی په عند العقد په وخت د عقد کې یعنی په وخت د نکاح کې په ذمه په سبانه په ذمه باندې یعنی نفسي وجوب په عقد باندې راځي هو يجب اداؤه عند الوطء والموت او واجب ادا کول د دې په وطء په وخت او د سبا وخت ما ورکه ولی و عملا بقوله تعالى چې عمل لا شي الله تعالی په دې قول باندې چې کوم نه قول او حل لكم ما وراء ذلكم چې حلال کړی شوی دي تاسو د پاره راخذي د دین علاوه په داسې حال کې تبتغوا باموالکم چې تاسو بدا طلب کوی په خپل مالونو سره فقوله ان تبتغوا بدلا من وراء ذلكم ويدا ان تبتغوا نه دا په ترکیب کې یا خو بدل واقع کیږي د وراء ذلكم نه او یا مفعول له لا ذکر کیږي او مفعول له د لپاره لام ضروري نه دا په تقدیر اللام نو معنی به شي اي احل لكم ما وراء المحرمات چې حلال رشي سره لپاره د محرماتونه علاوه حرمت عليكم امهاتكم په دې آیت کې چې کوم محرمات ذکر شول د دې نه علاوه دا نور لئن تبتغوا د دې وجنه د پاره د دې چې د تاسو طلب کوي پس سره په خپل مالونو سره نو فالباء لفظ خاص باطلا لفظ خاص ہے او زیال معنی معلوم و ذکر شوی د معنی معلوم لپاره چې معنی معلوم څه شری او هو الالصاق چې هغه څه شری الصاق نه پیژنم چې وس کېدل یو ځای کېدل وقيله و یو خدای دغه کنه چې موږ په لفظ با سره دغه نیولده فلفظ با سره موږ دلیل ولا وقيل او چا بکویل الابتغاء لفظ خاص ابتغاء یعنی د ابتغاء سره دلیل ولا چې ابتغاء لفظ خاص ته وزعل معنی معلوم وذشر معنی معلوم و چا طلب ده وعلى كل تقدير وكتب با سره نسی او کبا ابتغاء سره نسی دلیل خو یوجب واجبیږي ان يكون ابتغاء البزع چې وی بدا طلب کول د بزع ملصقا بالمهر چې ملصق پیدا د مہر سره ذکرن ذکر سره فان لم يذكر في اللفظ کچری ذکر نشي په لفظ کې نو فلا اقل نو کم از کم من ان يكون ملصقا في الوجوب على ذمه چې دا ملصق په وجوب باندې په ذمه کې الګه پوه شو په باندې
ها وای کبل لفظونو کې ذکر نشو په ذمہ باندې بخامخای کپه په لفظونو کې ذکر نشو او ته په معنا کې ذکر نه کې نو په لفظ خاص بات لفظ خاص ته ملشق پای باندې به عمل نه شي په الساق باندې به عمل نه شي الګه پوه شوي وای دا ټول خبره حل دي چې کله ابتغاء صحیح وي یعنی نکاح صحیح وي ک نکاح فاسد وا نو بیا بس په ودی سره کیږي مطلب دا چې لکه دغه بګوي نکاح کې شرط ولګو چې بای سره نکاح فاسد کېدله لکه دغه بګی نو گواهان بګی نو یا بل نو بیا په ودی سره لازمي کی پوه شوي یا نکاح په طریقې سره ونه کړله بلکې اجاره وکړله او یا چې نن دای په کرایه باندې خدو واغسته متعه باندې نو بیا هم پرې باندې په مہر په سپ باندې عقد سره نکاح نه کیږي ځکه عقد ناروا دی بیا په سپ په ودی سره مہر پوه شوي په باندې لکه بری پوه شوي ولكن بشرط وشرط بقدار ان يكون الابتغاء صحيحا ترى ابتغاء صحيح حتى لو كان من نكاح الفاسد وكتبدا ويشي په نکاح فاسد سره يجب تراخي للوطء نبي ابدا مهر مسلم واخر بتصبره وكذا لو كان هذا الابتغاء لا بطريق النكاح او کله خزینه د ابوزه طلب شو او په طریقې د نکاح سره نه شوی بل په طریق الاجاره په طریقې د اجاره سره شو لکه مطلب سټی دی خزې ته وی چې تماله د خپل ځان په کرایه باندې راکې میاشت لپاره یا یو کال لپاره او زه بدل 2 روپۍ درکم او المتعایب کې متعاوش ولا رقم چې شیګان کوي او به طریق زنا لا يحل ذلك الفعل نو نه دا فعل حلال ولا يجب المال اصلا او مال چې هم لازميږي واليه يشير قوله تعالى او دې ته جو اشاره کړی دا الله تعالی دی قول محسنین غیر مصافحین چې دا خزې په پاک دامنه وي پاک دامنه به وي شهوت پوره کوونکی بنوي او شهوت چې پوره کیږي دا په نکاح فاسد سره او یا په اجاره سره او متعی سره وفي هذا المقام اعتراضات دقيقه وبني مقام کې نور باریک اعتراضات دي بینتها فی عاشر تفسیر الاحمدی په کوم ځای کې ذکر کړی په تفسیر احمدی کې ذکر کړی نو ځان لا واخله ځان لا ګوره کنه با الهغه پونه شو به باندې نو دا مسله څنګه شوله چې یو خبره هم په مفوضه کې ده په مفوضه کې ده نو چې یو سړی ولګي د خزې نکاح وکي چاله خزه په نکاح باندې ورکی خپل لور خور په نکاح باندې ورکی نو بلې سړی باندې خمار لازم دی او دی خمار کته پکې دی چې را مہر نشته دی یا با مہر هیر شو هیر ذکر نه کو نو مہر مثلی کو پیډه پدې کو چې اختلاف نشته دی خو بلې سړی باندې مہر مثلی ورکول کله لازم دی نو بری کې اختلاف دی امام شافعی رحمت الله علیه چې بری سړی باندې مہر ورکول کله لازم دی وتی سره واښوي او موږ وایو چې نفسي وجوب په دمانه پس سره راغله په عقد سره او وجوب ادا په ودی سره یا په مرګ سره لازم دي سماره د اختلاف په کم ځای کې راځي چې لکه دوانو نکاح وکړو او خزه خاوند بل سره ملاو شوی نه دي خزه مړ شو یا سړی مړ شو خزه مړ شو یا سړی مړ شو نو په دمانه مہر شته کې نشته نه نو امام صاحب رحمت الله علیه چې مہر بشته ځکه چې نفسي وجوب په دمانه پس سره راغله په عقد سره راغله امام شافعي وایي چې په دمانه مہر نشته ځکه د خزه ځان حواله کړی نه دی سړي لکه بلې خبره باندې پوه شوي وتی نه ده شوی وتی من ورته وایو چې دلته دا نفسي وجوب په عقد باندې ذکر راځي چې په قرآن مجید کې الله تعالی فرمایلی ان تبتغوا باموالکم او دا با لفظ خاص دی و چې تاسو دا طلب کول چې دي کنه دا به ملصق وي د مال سره نو که ذکر دی کو جوخه که ذکر دی نه کو نو په ذمہ باندې به خامخای کتبه کې نه دی ذکر کو او نه دی په دای کې نه په عقد باندې لازمه په وجوب په ذمہ باندې واجبې نو بیا په لفظ با چې خاص ته د قران مجید چې معنی الساق د پای باندې به عمل را نشي هغه بری خبره باندې پوه شوي ورځي په